السلام علیکم ورحمت الله ملګرو نن در سره د شیخ ادریس صاحب په اواز کې د صحابه کرام د قربانو حوالې سره یو قیمتي بیان شیر کوم. راځئ چې وویرو او د خپل ټیم قیمتي کړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومبي شاګردان هغې ته صحابه کرام وایي. صحابي څوک دی؟ هغه کس دی چې د نبی علیه السلام سره ملاقات شوي خو د مسلمانۍ په حالت کې او بیا په اسلام مړ هم وي. چې کوم انسان د نبی علیه السلام سره د مسلمانۍ په حالت ملاقات شوی دی او په اسلام مړ دی هغې ته صحابي وي. دا د نبی علیه السلام لومبي شاګردان دي او لومبي مسلمانان دي او د اسلام ډېر لوی خدمت کړی دی. مونږ ته که دا مسلماني د ایمان د عبادت او دا دین را رسېدلی دی دا د دغې خلکو برکت دی. د اسلام او د دین د خاطره په ځان باندې ډېر زیات تکلیفونه تیر کړي دي، هجرتونه یې کړي دي، مور او پلار یې پرېښي دي، رونه او تربوران یې پرېښي دي، خالص د نبی علیه السلام د دې مبارک دین د خاطر نه. د دې وجې نه په قرآن حکیم کې الله د دې صفت کوي او داسې صفت چې دومره صفت الله د چام نه دی کړی. اللہ فرمائی محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، دا دا چه کم مرگری دی داغی دا صفت تے چه دا کافر پا مقابلہ کے دیر سخت دی. کافر تخپل سخت دشمن وی، سخت مقابله وسره کوي او د کافرو په مقابله کې د خپلو سرونو مالونو بچونه تیر دي او په خپل منځ کې رحماء بینهم په یو بل رحم کوي، یو بل سره مینه محبت کوي. تراهم رکعا سجدا، او چې ته دوی وینې نو په مانځه به ولاړي، هر وقت به په رکوع په سجدی په منځ بی. یبتغون فضلا من الله ورضوانا، دا الله فضل او دا الله رضا بغواړي. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، او چې ته دې تندو ته او دې مخونو ته ګورې نو د ډېرو سجدو نه به پکې نښې جوړې شوې وي. ذلک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، اللہ فرمائی د دوی ښکلي صفتونه ما په تورات کې او په پخوانو کتابونو انجیل کې هم ذکر کړي دي. دا د الله صفت دی چې د صحابه کوي او داسې صفت ولا کوي چې په خپل الله قرآن حکیم کې فرمایي چې په تورات کې او په انجیل کې په مخکنو کتابونو کې ما دوی صفتونه کړي دي. نو صفت څوک د هغه چا کوي چې چاته خوښي، چې څوک د چا بدي شي د هغې صفت نه کوي، د الله خوښ دي، الله ته نږدې دي، ځکه الله قرآن حکیم کې او په تېرو شوو کتابونو کې صفت کوي. او زما رونو د الله خوښي په څه ده؟ د الله په تابعدارۍ ده. چې څوک د الله زیات تابعدار دی هغه مره د الله زیات خوښ دی. او صحابو چې د الله په نوم کومې قربانۍ کړي دي که نه، که تاسو تاریخ وکت حیران بشئ. بعضې شی عقل بالکل نه مني. حضرت خباب رضی الله عنه د نبی علیہ السلام یو صحابي دی. یو ځل ته عمر فاروق تپوس وکړ، وایه که نه تا خو هم ډېرې قربانۍ د اسلام دپاره کړي دي، لږ راته بیان وکړه. او ورته وایي عمره امیر المؤمنین ما نه تپوس مکوه،
ما نه تپوس مکه و زما د دې ملا نه تپوس وکړه. نو چې شاته لمنې اوچته کړه د عمر فاروق رضی الله عنه د سترګو نه اوښکې وبهېدې. وی خبابه قسم دی که داسې وجود مې د چا لیدي. ستا په دې ملا کې خو د دوو ګوتو ځای بې داغه نشته، دوه ګوتې ځای پکې داسې نشته چې په هغې دې داغ نه وي. دا ولې؟ وی امیر المؤمنین تا ته پته ده چې ما کله ایمان راوړه نو زه به خپلو مولاګانو سردارانو ونیوم، په شګو به یې سملولم، په سینه به یې راله درنې تیږې کېښودې او بیا به په ګرمو شګو راښکم. وی تر دې حده پورې چې د اوسپنې د کړو زغره به یې ګرمه کړه او زما وجود ته به یې واچوله. او وی لا ناشنا درته بله ویم، وی اور به یې بل که د هغې سکروټ کې به یې په ځمکې خورې کړې او زه به یې په هغې سملولم او زما د وجود نه به هغه وینې او هغه اوبو به یې د هغه سکرو اور به یې مړ کړو. حضرت عمار ابن یاسر د نبی علیہ السلام صحابي دی، پلار نوم یاسر د زوی نوم عمار، د مور نوم سمیه رضی الله تعالی عنهم. دا یاسر د یمن نه راغی د دوه ورونو سره. یو ورور یې رک شوي و چې هغه ورته وی په مکه کې دی. د هغه خپل رک شوي ورور په تکل کې راغی، د یمن نه 3 وروڼه رالل. چې رالل هغه ورور یې پیدا نه شو. نو دا 2 وروڼه یې واپس یمن ته لاړل او دا یاسر ورته وی چې زه نه ځم، زه هم دلته پاتې کېږم، دا علاقه مې خوښه ده. دی په مکه کې پاتې شو او په مکه مکرمه کې د بنو مخزوم قبیله ده د ابو جهل چې کوم قوم دی، په هغه قوم کې یو وینځه وه سمیه د هغې نوم و. هغې وینځې سره یې واده وکړ او هغې قوم سره اوسېده، هغې سره تعلقات جوړ شو، هغې وله خپله وینځه ورکړه او هغې سره اوسېده. الله وله بچی ورکړه، عمار یې هغه له نوم کېښود. کم چې د وینځې هغه مالک و سردار و نو هغه وله دا بچی ازاد شو، عمار ازاد شو، پلار یې مزاد و او مور یې وینځه وه. په مکه مکرمه کې دا عمار لوی شو. چې لوی شو دا هغه دور و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه. د نبوت د دعوې سره الله دوی ته په زړه کې هدایت واچو. یو ځل په لاره روان و، دا هغه وخت چې نبی علیه السلام د دار ارقم کې د کافرو د لاسه پټ تبلیغ کو خپلو ملګرو ته. دا چې کله مکه مکرمه کې سختي زیاته شوه، د صفا د غونډۍ سره خوا کې یو رکوټې غوندې کور و د حضرت ارقم ابن ابي ارقم صحابي رضی الله عنه. په هغې کې نبی علیه السلام به پټ ناست و او دا ملګري به وله راتلل او نبی علیه السلام به د ایمان دعوت ورکو، مسلمانېدل به. او هغه وخت کې چې کوم عبادات نازل شوي و د هغې چل به یې ورته ښه. نو دې ته پته لګېدلې وه چې نبی علیه السلام په دار ارقم کې دی. روان شو حضرت صهیب رومي، په مخه ورغی. وی صهیبه څه کې؟ هغه ورته وایي ته څه کې؟ دواړه په یو بل پوه شو خو هلې نه شو ویلی، ځکه چې مسلماني هغه وخت ډېره ګرانه وه. اوس خو اسانه ده مسلماني، چې چا ته به پته ولګېده چې دا مسلمان دی. الله اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څومره لوی سړی دی، د مکې په سردارانو کې سردار دی، هسې ماشوم نه دی او نه داسې د بیکاره نسب سره تعلق دی. لوی سردار دی، د لوی قوم خاوند دی او په عربو کې منل شوی سړی دی او هغه د خپلې مسلمانۍ نه دومره تنګ شو چې هجرت یې شروع کړو. چې د مکې مکرمې نه بار ووت، یو سړی یو کافر وله په مخه ورغی. ابوبکر څه کوې؟ وی بس د مکې نه ځم. ولې؟ وی دا قوم مې نه پرېږدي. ولې دې نه پرېږدي؟
بس وی زه خپل دین او خپل ایمان لګیم د هغې خدمت کوم او دې وی نه به کې نه مې پرېږدي. وی نه ستا غوندې سړی او د مونږ د مکې نه بار تلل او اوسېدل دا سوال نه پیدا کېږي. راځه ځلې دې موارې لوی ملک و د مکې لوی سردار وی راځه. حضرت ابوبکر صدیق یې د مټه ونیوه کور ته یې بوت او دا ملک په مکې په ټولو ملکانو سردارانو وګرځېد او ټولو ته وی چې ظالمانو ابوبکر غوندې سړی زمونږ د وطن نه بار دي دی خو زمونږ د کونډو خدمت کوي زمونږ د یتیمانانو خدمت کوي هر چا له منډه سر ډوئ په غم خادی کې زمونږ په کار راځي څو شو د هغه جدا دي او زمونږ جدا دي دی مونږ بار نه پرېږدو. د مکې د کافرو ورته وی سردارانو چې یاره دې د خپل کور نه بار د ابوبکر صدیق جومات جوړ کړی و د دروازې مخې ته چبوتره غوندې وه داسې عام جومات نو چبوتره غوندې وه نو په هغې کې به حضرت ابوبکر صدیق مونځ کوه او ده به تلاوت کوه نو جړل دی ډېر زیات به یې جړل اوښکې به یې دی نو وی دې د کور نه بار په دې چبوتره کې مونځ کوي او جاړي او هغه خپل قرآن په زوره زوره وایي مونږ یریږو زمونږ دا ښځې او دا ماشومان چې ته مسلمانان نه شي ځکه چې دې تلاوت کوي او په زوره لګیا دی او جاړي نو زمونږ دا ښځې او بچي په لاره ځي ورته ودرېږي په دې یریږي. نو خیر ته په ابوبکر دا شرط ولګوه چې دې دا خپل مونځ او عبادت په خپل کور کې دننه کوي مونږ اسم ورته نه وایو. هغه سردار راغی ابوبکر ته ویل یو کار وکړه وی ما ته له امن واغېشت تا ته به څوک هم غږ نه کوي لکه اوس هم چې زمونږ د دې وطن نه څوک دی بره وطن ته لاړ شي یو ملک ولا امن ورکړي د هغه سره اوسېږي څوک ورته بیا غږ نه شي کولی تا له زه امن در کوم خو په یو شرط چې دا خپله مسلمانۍ او عبادت به دې په دا کور کې دننه کوې بار به نه کړي. ډېره ښه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته ننوته او کور به عبادت کو بار به ورته راوته خپله غم خادي کاروبار به یې کو خو مونځ او عبادت او نفلونه او تلاوت به په کور کې دننه کو. یو ځل بیا راووت چې راووته د هغه دروازې مخې ته په هغه جوماتګي کې بیا ودرېده او خپل مونځ کوي او تلاوت کوي او جاړي او د مکې دا ماشومان او ښځې ورته ګوري ناشنا ورته ښکاري هغوی رالل ورته په دې لارو کې ټول ولاړ دي هغه کافر ټول سرداران راغونډ شو او چې چا ابوبکر صدیق له امان ورکړی و هغه له ورغی وی داسې کار دی چې هغه سړي دی بیا د خپل شرط نه تجاوز کړی دی او بیا بار راوتی دی او دی جاړي او تلاوت کوي او مونږ یریږو چې زمونږ دا بچي او دا ښځې دته ودرېږي چې د خپل دین پرې نه دي مسلمانان نه شي نو ته دته ووایه چې یا خو د خپل شرط پابندي وکړي خپل کور عبادت کوي او کنی نو ته دا مهرباني وکړه ته د خپل امان واله مونږ پیشه ابوبکر پیشه مونږ یې بار عبادت ته نه پرېږدو کور به کوي نه یې پرېږدو بار څومره سخته خبره او ورغې وی ابوبکر دا څه کې دا خو ما سره شرط یې ښودی او زما په وجه تاله خلکو امن در کړی دی ما امن در کړی دی زما په امان کې داخلې نو یا دې د خپل عبادت او منځونه په کور کې دننه کوه او یا ما ته خپل امان واپس که ځکه د تا د مکې دا کافر دا سرداران بار عبادت ته نه پرېږدي. حضرت ابوبکر صدیق ورته فرمایي ما تا ته خپل امان واپس که ما له د الله او د رسول امان کافي دی او زه به همدغه د دروازې مخې ته دا زما د کور مخه ده زما خپل ځای دی همدې کې به عبادت کوم زما وروڼو دومره ګرانه وه مسلماني اوس خو اسانه ده هر سړی آزاد دی په خپل جومات کې په خپل کور کې په خپله مسلمانۍ کې هغه زمانه کې مسلماني ګرانه وه عبادت چا بار نه شو کولی د الله نوم چا بار د خلکو مخکې نه شو اخیستی چا ځان ته مسلمان نه شو ویلی چې د مسلمانۍ نو حضرت عمار ابن یاسر د صہیب نه تپوس کوي صہیب څه کې وی ته څه کې وی نه ته راته ووایه وی ښه درته یو خبره کوم خو پټه به یې ساتې وی بلکل وعده ده وی او وی زه ګورم په دې دار ارقم کې دا نوی لک چې د پیغمبرۍ دعوی کړې ده
محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم. دله ورځم د ده خبرې اورم چې دا څنګه سړی دی. صهیب رومي ورته وي زه خو هم دې پسې راغلی یم. وی ځه چې ځو. دواړه وردن نه شو. چې وردن نه شو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قرآن یې واورېد، د هغې خبرې یې واورېدې، الله دواړه مسلمانان کړل. حضرت عمار هم مسلمان شو او حضرت صهیب هم مسلمان شو. او بیا څه موده پس د پلار حضرت یاسر او مور حضرت سمیه رضی الله تعالی عنهم دا ټول الله مسلمانان کړل. ورونو مسلمانی خو د کاڼو نینی چیچلو، نو کافرو به رونی و بار به یې وویستو، نو او به یې وهه او په شګو به یې د خپکې پړې واچو او په شګو به یې راښته. یو ځل یې اوبو کې غوپې ورکړې. مکه مکرمه کې داسې عامې اوبه دي چې بارانونه وشي نو یو ډنډ ته جوړ شي. یو لوی ډنډ و، هغې کې ورومنډه غوپې به یې ورکولې او چې پته به ورته ولګېده چې اوس خمري نو رو به یې ویست. نو چې بیا به سا صورت شو نو بیا به یې په اوبو کې وردننه که غوپې به یې ورکولې. وی اله به دې پرېږدو چې مسلماني پرېږدې. نو دې غریب یې مجبور که نو چې مجبور یې که هغې پرېښوده. راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وجړلې، سترګو نه یې اوښکې بیږي. وی د الله رسوله غرق شوم، تباه شوم. وی ولې؟ وی ما خو نن بیا مسلماني پرېښوده، ما خو اسلام قبول کړی و. وی څنګه؟ وی اوبو کې غوپې راکولې او ډېره تکلیفونه یې راکړل. وی راته یې وی چې واپس کافر شه نو پرېږدو دې. نو وی ما د خولې نه واپس د کفر خبرې وکړې نو ویړه کې دې سو، ویړه کې خو مې ایمان دی، پړه کې خو مې الله او رسول پروت دی، خو ځان مې بچ کو، په خوله مې د هغې خبره ومنله. وی دې خواشه اسم نشته، خیر دی. قرآن حکیم کې الله آیت نازل کړ، آیت مې هیر شو، الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. دینه مخکې آیت مې شو. الله فرمایي چې ښه د معنا به وکړم. الله فرمایي چې د کوم سړي په زړه کې ایمان پروت دی، پړه کې مسلماني پروت دی، نو که دی د زور د مخه په دې خولې د کفر کلمه وی خیر دی. یریږي څوک یې وجني، یا څوک یې بېعزتي کوي، یا څوک یې زوی وجني، یا څوک یې د ښځې بېعزتي کوي او په خولې دی د کفر کلمه وی، خو ړه کې کفر نی، ړه کې ایماني خیر دی. دا د اجازت دی، خو چې ړه کې ایماني. نو نبی علیہ السلام دا آیت الله نازل کړ. ویړه کې خود ایمان وی صاحب هغه وخت مخکې مسلم پړه کې ایمان دی، په هغې اوبو کې منډلم نو مجبور یې کړم. وی را دې خواشه. نو تاریخ لیکي روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک ورله په خپل څادر باندې اوښکې پاکولې. مه خفه کېږه، تاله زیرې د جنت در کوم، الله به جنت درکړي. او یو ځل نبی علیہ السلام په لاره روان دی او سکاره هغې ظالمانو اچولي دی او دا عمار پې سملی. سکاره د اور څومره ګران کار دی. چې نبی علیہ السلام ورغې هغه خلکو ته یې ووي چې ګوره مه کوئ، دا هر چا خپل دین او خپل مذهب، تاسو خپل دین لکم دینکم ولی دین، دا مخکنی حکم، تاسو خپل دین او زموږ خپل دین، مه کوئ ظلم. هغې څه بدې ردې ووې، خو د نبي علیه السلام پوه شو چې اوس دې ته زه نشم خلاصولی. نو عمار لی په سر لاس راخ کوی مه خفه کېږه. وی یا الله څنګه چې تا زما نیکه ابراهیم ته اور ګلې ګلزار کړی و، دارنګې زما دې ملګري ته الله دا اور یخ کړي چې دله تکلیف ورنه کړي. هغې اوچت که او په هغه سکرو د پاسه یې څمله. بیا ته نبی علیه السلام تپوس وکړه، وی څه دی حال و عماره؟ وی قسم دی که د اور په یو داغ او په یو ستوي م پوه شوی یم. ګوره ابراهیم علیه السلام ته اور غږ نه کو، پیغمبر ته به اور ولې غږ وکړي؟ خو د نبی علیه السلام د معجزې ته وګوره، یو صحابي یې د نبی علیه السلام په دعا باندې الله تعالی د اور نه بچ کوي، په اور څملاس اور نقصان ورته نه ورکوي. په مدینه منوره کې جومات جوړېده، مسجد نبوي، نو خلکو خښتې راوړې، دا کچه خښتې، یو خښته به یو ملګري اوچتول او راوړله به
حضرت عمار دو خختې راوړې، بلکې یو روایت کې راځي چې په سر د پاسه ډېرې لوی پیټې راوچت کړی و. خلکو آواز ورکړي عمار به مړ شي، دومره لوی تیږې په سر کړي. د نبي علیه السلام ته یې تیږې راښکته کړې، راکوزې کړې. وی ویح عمار، افسوس دی ای عماره، تقتله الفئة الباغیه، تا به یو باغي ډله وجني. ښه یو پیشنګویي ورکړه، تا به یو باغي ډله وجني، ته به جنت ته بلې، هغوی به دې اور ته بلي. وی الله نه امداد غواړم، الله دې را سره امداد وکړي. او مقصې وشوه. د حضرت علي رضی الله عنه په زمانه کې په صفین کې یو لوی جنګ شوی دی، هغه واقع درته نه وی، په هغې کې دی شهید شو. او د جمعې مبارکه ورځ وه، علي صاحب په خپله په سپین کفن کې اونغوښت او دفن یې. مور سمیه د ابوجهل د قوم وینځه وه، مسلمانه وه، په دومره بې دردۍ شهیده شوه چې تاریخ د هغې بیان نشي کولی. ابوجهل راوسته او ودروله، وی دا ایمان دې پرېږده، وی دا چېرته کې، وی وجنم دې، وی ډېره ښه نمړه مې که، ګوره ښځه ده، وی داسې مرګ باندې دې وجنم چې سمه شه ګورې. وی هر څنګه مرګ چې خو مرګ دې که، بل خوا خو نه ځم، قبر له به ځم. دوه اوښان یې راوستل، یوې خپې پورې م وله پړې وتړه، په بلې خپې پورې یو پړې یو اوښ پورې وتړه، بل پړې په بل اوښ پورې. یو اوښ وی داسې روان کې، بل داسې روان کې. د اوښ خو ډېر لوی طاقت دی چې د اوښان یو خوا بل خوا لاړ شي، د دې دا خپې به راښکلي چې په دا منځ به وشلېږي. نو چې یو اوښ یې روان کړ، دا بل یې روان کړ، دا خپې د غریب یې راښکلې شو، نو ویې ودرېږې، دا په ژړا شوه. نو ابوجهل هغه اوښانو والا ته اشاره وکړه ودرېږه، وی ودې ژړل که نه؟ وی زه راته وایم چې نه شي ټینګېدی دې مرګ ته، په میندې شلو پرېږدو دې نه، ایمان پرېږده او واپس زمونږ په دین کې داخله شي. وی ایمان خو نه پرېږدم. وی دا ودې ژړل ولې؟ وی ما خو په مرګ نه دي ژړلې، لږ ساعت پس به مړه شم، سا به رانه ودي. وی ومې ژړل په دې چې زما په وجود کې یوه سا ده، هغه سا به رانه اوس وخېږي او زه به جنت ته لاړه شم، مړه به شم. ژاړم په دې چې ارمان چې زما په وجود کې زما د وجود د ویښتو عمره ساګانې وې، او هره یوه سا مې د ایمان نه په دغه طریقه قربان کړې وې، نو څه خوند به یې کړی وي. دا خو یو سا ده، دومره په ایمان کې کلک. زما ورونو تاسو او بیا داسې ظلم ورسره نورم وکړه چې هغه زه په خولې نشم ویلی او شهید یې کړه. د اسلام او د ایمان دپاره دومره قرباني چې د صحابه ورکړه، نو دا قوم به الله ته نه خوښ. ځکه خو نبي علیه السلام فرمایي لا تسبوا اصحابي، ای ملګرو زما، ای امته زما ملګرو ته کنځل مه کوئ، صحابه پسې سپکې مه وایئ، کنځل مه کوئ. ولې؟ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم، که تاسو کې یو کس د احد د غر عمره سره در خیرات کي، د احد غر تقریبا میل یو نیم میل غر دی، ډېر غټ لوی، که دومره سره در یو سړي سره وي، دومره خو چا سره شته نه، که وي او خیرات کي، دومره ثواب به ونه ګټي لکه یو صحابي چې یو چټاکی خیرات وکړي. ولې؟ د هغې اخلاص او زمونږ اخلاص کې فرق. د هغې مسلماني هغه وخت کې خیرات او مال او خرچ کول، او زمونږ دی کې د ځمکې اسمان. مونږ خو خوشحاله یو، یو سړی خیرات او صدقه کوي په خپل کور کې، په خپل کلي کې مطمئن ناست دی، مال ورسره شته، دولت هغې خوارو سره څو. دا عمار ابن یاسر د کوفې گورنر یو زمانه کې، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د کوفې گورنر او په خپله به په بازار کې لګیا او تجارت به کو. یو سړی وی ورلم، وی د گورنر سره حضرت عمار سره مې کار و،
چې گورنر هاوس بسو یو عام د خټو کوټه به وه کنه. وی چې ورغلم تپوس مې وکړو چې په دې کې دننه دی. ویله دروازې مخې ته یو سړی ناست دی، خپې بلختې لنګې والې دی او سادر یې شلېدلې دی په ستنې ګنډي، ستن ورسره ده، په هغه ستن لګیا دی، هغه سادر ګنډي. وی ما ته تپوس وکړه چې رور یو تپوس ته نه کوم. وی وایه. وی ما چې زمونږ گورنر صاحب د کوفې عمار ابن یاسر کم ځای دی هغه سره مې کار دی. وی ما ته وایه. وی ما چې تا سره مې څه غرض دی؟ ما چې دا څوک دروازچي دی، څوکیدار دی، لګیا دی اذان له هغه خپل څادر ګنډي. ما چې تا سره مې غرض نشته، گورنر صاحب سره مې کار دی. وی ما ته وی چې زه یې مه کړ، ما ته خبره کوه. داسې حالت په دې تېر شوی دی په صحابهو. نو چې دا خلک الله ته خوښ نه شي، څوک به الله ته خوښ شي؟ قسم دی زه خو یو خبره کوم، بعضې بدبخته خلک، بدقسمته خلک، مرداران صحابهو پسې کنځل او بدې ردي. فلان کې صحابي خدا ویلی دی، فلان کې خدا ویلی دی، فلان کې خدا څه دی، فلان کې خدا څه دی، فلان کې خدا ګناه کړې ده. هلکه تا نه به الله دا تپوس کوي سپېره؟ کمو خلقو چې د نبی علیه السلام نه په دې سینو غشي را تنبولې دي، د صحابو په دې سینو غشي را تنبولې دي، په دې لاسونه قسم په خدای د نبی علیه السلام نه غشي تنبولې دي. نو دغه خلق د کنځلو لایق نه دی. د کمو خلقو سترګې چې په نبی علیه السلام مبارک لګېدلې دي او د کمو خلقو په وجودونو چې د نبی علیه السلام مبارک سترګې لګېدلې دي، دا د کنځلو خلق نه دی. کمو خلقو له چې نبی علیه السلام په خپلو مبارکو لاسونو اوښکې پاکې کړي دي، دا د کنځلو خلق نه دی، دا مبارک خلق دی. رضی الله عنهم وردو عنه. 1400 صحابه کرام، 1400 د حدیبیې په مقام د هغې په حق کې الله په قرآن حکیم کې اعلان کوي چې زه له دوی نه راضي یم او دا زمانه راضي دی. لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة. 1400 څه د پاسه 1500 تقریبا رسی. دا ټول په یو اعلان د الله جنتیان. نو صحابه رونو ګوره ډېر قیمتي خلک په دنیا کې هم چې جمدي دی او د وفات نه پس هم ګورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای دفن دی، په هغه کوټه مبارکه کې ورسره حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما دواړه دفن دي. الله دې تاسو بوتلی کې سره زما هلته چې خلک ور مخامخ شي، اول په نبي علیه السلام درود او سلام وایي، بیا لږ غوندې یو لیش نیم مخکې په عمر فاروق یاران د نبی علیه السلام په کوټه کې مبارکه کې ورسره دفن. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی یو کتاب دی علمی کشکول داغه هغې کې وی یو عالم به ته مدینې شریفې ته او مدینه شریفه کې به په نبی علیه السلام درود سلام وی، بیا به په ابوبکر صدیق رضی الله عنه او بیا په عمر فاروق رضی الله عنه او شعرونه به وي. په شعرونو کې به دوی صفتونه کول د نبی علیه السلام او د ملګرو. مدینه شریفه کې بعد دا بدبخته ډېر و د صحابه دشمنان. نو هغې کې یو سپېره باندې دا بده لګېدلې چې ته د نبي علیه السلام صفت کې خو کوه، نو ته د ابوبکر او د عمر دا صفتونه ولې کې؟ نو دې عالم له دعوت کړی دی، وی ما سره به زه ډوډۍ درله کوم. ډېره خره دعوت قبل سنت دی ورسره تللی دی چې تللی دی هغه ورته خپل نوکران او غلامان لمسولو چې دی کور ته دننه که هغوی راونیوه او جبه یې ترې وویستله او په چاړې وله پرې کړه.
وی ته په دې ژبه د ابوبکر او د عمر صفتونه کې رضی الله عنه زه شا به دا ژبه یو څه چې دلی جوړه کړي هغه ژبه یې ورته داسې لاس کې کېښوده مفتي شفیع صاحب دا لیکلي ښه کشکول د هغه یو رکوټې کتاب وی ژبه یې لاس کې کېښوده او وینې ترې داسې بیږي په دې جامو په وجود منډه یې کړه خو چې د هغه کور نه د هغه بدبخته بار راووت را پرېوت وینه چې لاړه چې انسان بېهوشه شي بېهوشه شي د بېهوشۍ په حالت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی دی ورسره ملګري دي هلکه دا ولې وی صاحب ستا د دې ملګرو د صفت د وجې دا ژبه رانه پرې شو اوس دې بېهوشه دی خوب ویني وی راکه دا ژبه دې څه دې کړه وی ها دا جلاس کې مې ده وی نبی علیہ السلام مبارک ته هغه د ژبې ټوټه واغېسته وی خوله وازه کړه چې خوله یې وازه کړه هغه باقي ژبې پورې پیوست کړه وی خبرې کوه خو چې خبرې شروع کړې راویښ شو ژبې ټیک ټاک دا د نبی علیہ السلام مبارک د مرګ نه پس معجزه د وفات نه پس معجزه ژبې ټیک شو واپس راغی چې راغی اوس په یې نوره عقیده مضبوطه شو شعرونه به وي د نبی علیہ السلام صفت به هم کو د صحابه به هم کو د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق رضی الله عنهما کلي ته راغی کال نه بیا لاړ حج له چې لاړ بیا د نبی علیہ السلام مبارک روضې ته ودرېده او هغه شعرونه وی او صفتونه کوي درود سلام او بیا د حضرت ابوبکر او د عمر بیا یو سړی راغی ورته یې وی چې ما سره به دې دعوت مې دله کړې ډوډۍ به راسره خورو ډېره ښه پلانکۍ ورځ باندې او شاګردان ورته وي صاحب دې ډوډۍ د لاسه خو پروس کال درنې ودل ژبه پرېږدو اوس بیا دې څوک به دې مړ کړي وی چې زما ژبه پرې شو هغه الله واپس جوړه کړه او دا مې ایمان دی چې د حضرت ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما په وجه رانه څوک سر پرې کړي ما به خدای واپس جمدېږي چې دعوت له لاړم په هغه کور وردن نه شو چې پروس کال پکې ژبه پرې شوې سړي وله ناشنا ډوډۍ وکړه او ډېر دار مدار او قدر او عزت یې وله وکړه چې فارغ شو نو بیا ته سړي تپوس وکړې صاحب دا کور دې وپېژن وی او وی څنګه وی پروس کال دلته د چا روستی وم وی راځه که نه یو کوټې ته یې بوت په هغه کوټه کې یو غټ بیز و بیز او تړلی شوی و په موږي وی دا پیژنې وی یو دونه پیژنم چې د خدای یو حیوان دی بیز دی نو وی ته چې پروس کال چاروستی وی زما پلارو د صحابه او د ابوبکر او د عمر فاروق دشمن و دشمن تا نه هغه ژبه پرې کړه ستا ژبه الله واپس جوړه کړه او د هغه نه هغه ساعت الله دغه بیز جوړ کړی چې دا په موږي تړلی وی چې ما هغه بیز ته وکتل د سترګو نه یې اوښکې بی دی وی دعا ورته وکړه د ما پلار دی شکل یې د بیز شوی دی چې الله یې واپس انسان کړي چې کوم انسان نه حیوان جوړ شي بیزو یا خنزیر هغه واتر و د کمري پاتې کېږي نه خو دا بعضې الله د عبرت دپاره ساتي او زمونږ د دې دین یو بل کتاب دی د دې مشکات شریف شرحه ده اشعة اللمعات شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه لیکلی هغه یو واقع نقل کړې ده چې دغه یو عالم به په هندستان کې هغه ته حج له چې حج له عام خلک اوس هم ځي نو خپلو یارانو دوستانو سره لاړ شي سلام کلام اخنه بخنه وغواړي تاله سره وړم څه دعا دله وکړم دا طریقه ده نو په هندستان کې خو هر قسمه خلکي د دې یو دوست هغه له ورغی هلکه ملګري حج له ځم وایه ستا څه پیغام دی وی یاره زما یو کار دی خو راله به ونه کړی شي وی چې زما په وس کې ولې به نه کوم وی بلکل ستا په وس کې دی وی بلکل به کوم وعده ده نه دا سم مضبوطه وعده به را سره کې وی بلکل چې زما په وس کې راکړه داسې زه به کوم وی وعده دې وکړه وی یو وی ښه چې حج وکړي او بیا مدینې شریفې ته لاړ شي
او د نبی علیہ السلام مبارک روزې ته ور مخامخ شو خپل سلام پې ووایي نو زما به هم پې ووایي چې د هندوستان د پلانکي کلي پلانکي د پلانکي زوی در باندې سلام او بیا به نبی علیہ السلام ته زما یو پیغام ور ورسوي چې زما دغه اشنا فلانکي د فلانکي زوی وایي چې د الله رسوله ستا ملاقات ته مې ډېر زړه کېږي خو ستا په خوا کې دا دوه کسه دی ابوبکر او عمر چې دا ستا دشمنان دي ګوره څومره سپکه خبره ده که دا در سره نه وې زه به د ملاقات نه راغلی وې خو دوی در سره دي د دوی د وجې دله نه راغلم وایي مې چې لکه دا خو د ډېره خرابه خبره وکړه ظالمه خو د نبي علیه السلام نږدې صحابه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا زما په دنیا کې وزیران دي او په آخرت کې او د قیامت پر ورځ چې زما په الله په دربار کې ولاړ نو ښي طرف ته به مې ابوبکر صدیق ولاړ او ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله عنه او دواړه ورسره په دنیا کې په یو کوټه کې ګورې دفن دي دی مینه ده که وی ما ته وایي چې نه ما سره وعده کړې ده بس زما سوال جواب دی ته خو استاذ زما را سوال جواب به رسې دا مولانا صاحب وی چې لاړم مدینې شریفې ته وی په نبي علیه السلام مې درود شریف وی او بیا مې د هغه خپل اشنا هغه سلام ورته ورسو هغه پیغام مې ورته ورسو وی رالم خپل بلډینګ ته وده شم وی چې وده شم خوب وینم وی په خوب کې د خپل کلي کې هندوستان کې نبی علیہ السلام مبارک دی ورسره حضرت ابوبکر صدیق دی عمر فاروق دی او نور صحابه کرام دی په سپینو خشته جامو کې او زما د اشنا دا ما چې ورته پیغام یې ما ته داسې مخامخ ولاړ چې ما ته وایي داسې خبره به رسه وایي ما ته نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې دا هغه سړی دی چې د ابوبکر او عمر پسې بده ویلې ده او زما دشمنان یې ورته ویلي دي مې چې صاحب هم دا دی وی عمر فاروق ته داسې اشاره وکړه وی هاتې عمر سره توره وه وی ورمخکې شو ټس یې ورکړه سر یې تیخ وغورځو وی د خوبه راویښ شو وی ما وی چې د دې خوب تعبیر بدی چې دا سړی خراب سړی دی نو دا یې د نبي علیه السلام په اشارت عمر فاروق سر و خراب سړی وی خیر چې دا حج نه فارغ شم خپل کلي ته رالم ټول خلک مبارکۍ له رالم وی دا اشنا مې رانه وی اوبه کجورې مې ځان سره واغېښتې زه وله کلي ته لاړم څه موده پس ور مې وډبم مې چې ناجوړه به کور نه آواز راغی څوک یې مې چې زه پلان کې یم زما هغه اشنا څه شو وی هغې راته په ژړا شو چې خو مړ شوی دی مې چې څه چل شوی دی په څه بیماری مړ دی کله مړ دی وی چې ته حج له لاړې یو څو ورځې پس غسل خانې ته ننوتې او ټټۍ ته اودس ماتي ده وی ډېر ساعته شو راونوت مونږ ورپسې ور ډبه خوند یې ونه کو وی بیا مې ورپسې دروازه ماته کړه نو په ټټۍ کې دننه چا په توره والې د سر یې یو خوا پروت او تنه یې بل خوا پرته او مونږ ته یې سړی نه دی معلوم چې چا والی وی ما چې د دروازې او د هغه ټیم تپوس وکړو چې کم ټیم دی مړ شوی دی وی قسم دی اقا ټیم و چې کم وخت ما نبي علیه السلام مبارک په خوب کې لیدل وی ما چې وجون کې ما ته معلوم دی زه یې پیژنم وی هغه څنګه وی ما ورته ټوله د خوب قصه وکړه چې دقه ټیم کې تاسو کم ټیم یادوئ عمر فاروق په توره والې د نبي علیه السلام په حکم او سر او تنې ته جدا کړي دا د صحابو دشمنان نو نبی علیه السلام فرمایي چې ګورې صحابو ته کنځل مه کوئ مینه ورسره کوئ فمن احبهم فبحبي احبهم لا تتخذوهم وردا لکه دا خلک چې په غشي باندې هغه نشان ولي که نه وی داسې زما صحابه په غشو مولی کنځل ورپسې مه کوئ ستغې سپورې ورپسې مه وایې که چا دوی سره مینه وکړه زما د وجې چې زما ملګري او که چا ورسره بغض وکړه نو زه به بدي شم ځکه به دوی سره بغض کوي لرونو صحابه کرام دا لومبي مسلمانان دي د نبی علیه السلام او ډېر صحابه خو پکې داسې تېر شوي دي چې نبی علیه السلام یې نومونه اخیستي دي ابو بکر فی الجنه ابو بکر به جنت ته ځي
عمر فی الجنه عمر جنتی دی، عثمان فی الجنه عثمان جنتی دی، طلحة فی الجنه طلحة جنتی دی، سعد فی الجنه سعد ابن ابی وقاص جنتی دی، علی فی الجنه. لس کسه خو په یو مجلس کې یاد کړل، نومونه یې واخیستل، دا به جنت ته دي. او قرآن حکیم کې الله صفت کوي. او ولې غټه وجه دا ده چې دی دین د نبی علیہ السلام نه واغشت او خپلو شاګردانو ته ورسول، د هغې د شاګردانو نوم تابعین دي. او تابعینو هغه دین واغشت خپلو شاګردانو ته ورسول چې هغې د تبع تابعین بیا وایي. نبی علیہ السلام فرمائی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. پټولو کې غوره پیړی زما پیړی ده د صحابه، او بیا ورپسې غوره پیړی چې ده نو هغه د تابعینو ده، او بیا ورپسې غوره ډله د تبع تابعینو ده. او بیا به داسې خلق وی راځي چې قرآن به په ژبه لولي، خو صرف په دې مری کې به قرآن وي، د مری نه لاندې بني عمل به په قرآن نه، او ساربه ساربه به یې غټ غټ به. دا د نبی علیہ السلام مبارک وینا. نورونو عقل هم دا وایي که د دین دپاره او د ایمان او د اسلام دپاره دومره غټې قربانۍ څوک ورکړي. ګوره وطنونه یې پرېښوده، د مکې مکرمې نه هجرت وکړه لاړل حبشې ته، بیا د مکې مکرمې نه هجرت وکړه مدینې شریفې ته. پلار به یو ډله کې ولاړ او زوی به بله ډله کې ولاړ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته یو ځل زوی وی بابا وی د بدر په جنگ کې مې د تورې لاندې رالی، خو چې مې وکتل ته وې نو توره مې د نه اوچته کړه، مې چې پلار مې د نو مې نه والي. وی بچې که زما د تورې لاندې راغلی وی قسم نه که مې ته صبر کړی وي، ځکه تا هغه وخت کافر وي، خو که زما د تورې لاندې راغلی وي. دا د څه دپاره؟ زوی څونه خوږ شی دی. مونږ د دې بچو دپاره ځان د آخرت برباد، حلال او حرام او ورڅه منډې او ترړې، او نن نور ته ګورو نو یخ ته ګورو او منډې ترړې دي، او عبادت او ورڅه پاتې دي د بچو دپاره، د ښځې دپاره، د اولاد دپاره، او هغې هر څه الله دپاره پرېښو. بچی به هم خپل کار کوي، ښځه به هم خپل کار کوي، مور به هم خپل کار کوي، پلار به هم خپل کار کوي، خو چې الله راضي شي. نو اوس بروره د څوارلسمې سده یو کس راپاسي صحابو پسې به بد رد وایي. دې ټک کې یو سپېره تېر شوی اوس مړ دی، مال یې چا کتاب راوړو، هغې کې په صحابو پسې ډېرې بدې ردې ویلې، فلانکي صحابي دا چل کړی دی، فلانکي دا چل کړی دی، فلانکي دا چل کړی دی. او که دا چې چا کتاب لیکلی دی هغه پې خپل پوټو په سر د پاسه چاپ کړی دی، د کتاب په سر یې خپل پوټو چاپ کړی دی. نو پوټو ته چې وګورې ګیر او برېت یې دواړه خریلي دی، دوغاښې پرتوګ یې اچولی دی پتلون، او د خر لکۍ په دې سینه به یې ځانده کړی. نو مې ته دې خپل شکل ته وګوره، صحابو پسې سپکو ته وګوره. ابله مخکې ورځو کې اخبار لیکلي و، هغه پروس کال و کابل کال و، هغه پیغمبر علیه السلام پسې او صحابو پسې هغه دغه لیکلي و که نه، بدرت ویلي. کوم ملک و یو رشدی نه، هغه بل نه هغه مخکې بل ملک کې څو، هغه ډینمارک والا، پروس کالو کابل کالو والا ډینمارک والا. چې ټوله دنیا کې بیا مظاهرې وې او هغه غوبلې وې چې دی ولې کړی دي، هغه مخکې ورځو کې نن څلورمه ده که پنځمه جمعې ورځ و که بله ورځ اخبار لیکلي، هغه الله ټول مردار کړي دي. هغه چا چې هغه خاکې ماکې جوړې وې ټول الله مردار کړي دي. نورونه صحابه په مونږ ور ډېر لوی احسان. زه کله کله سوچ کوم دیم که صحابه نه وي، ګوره د نبي علیه السلام خدمت یې وکړ، وطن یې حضرت ابوبکر صدیق ورسره څونه خدمت وکړ، بچي یو ښځه ورسې پرېښودله او په غار ثور کې ورسره دی،
او بیا د هجرت سفر ته ګوره. دارنګې دا نور صحابه کرام وګوره حیران بشي. نو دا دونه قرباني چې یو قوم ورکي دا به الله ته خوښ نه. د الله د دین دپاره د پیغمبر خدمت وکړي دا به الله ته خوښ نه. د الله د دین دپاره ښځه او بچې او وطنونه او جایدادونه او ځمکې پرېږدي دا به الله ته خوښ نه. او غوره مخلوق دی د الله په نزد. نو صحابو په حق کې ښه به وایي. دې صفت دی ښه د قرآن صفت یې دا دی. د صحابي نوم چې واخلې وایي رضی الله عنهم. څه به وایې؟ رضی الله عنهم. معنا دا چې الله دې ترې راضي شي. دا یو دعا ده وایي. او دا په قرآن کې دي لقد رضي الله عن المؤمنين یا رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا د قرآن صفت د صحابي سره به رضی الله عنه وایي. او د پیغمبر سره علیه الصلاة والسلام یا علیه السلام به وایي. دا په قرآن حکیم کې الله تعالی په پیغمبرانو سلامتیا ذکر کړی. وسلام علی المرسلین قرآن کې الله فرمایي. دا قرآن نه وته او یا صلات د درود شریف ذکر. نو پیغمبر ته به سلام وایي علیه السلام علیه الصلاة والسلام. او صحابي په حق کې به رضی الله عنه لفظ استعمالوي. او یو سیس کوي لږ هر انسان په خپلو دوستانو خوشحالېږي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي وایي چې زه د قبر نه پاسم د قیامت پر ورځ نو وایي د مدینې منورې خلک به مې لښکري دا به راسره پاسي. او چې مکې مکرمې د نیمې ته ورسېږم د مکې مکرمې خلک به راشي یا به مې لښکر شي د محشر میدان ته به ځي. او یو بل حدیث کې راځي لا تمس النار مسلما رآني او رآ من رآني. وی هغه مسلمان چې زی لیدلیم لکه صحابي دی د جهنم اور به ورته ونه رسي. یا هغه خلک چې صحابه لیدلي تابعین د جهنم اور به ورته ونه رسي. او یو بل حدیث کې راځي وی زما صحابي چې په کومه ځمکه خښ دی د قیامت په ورځ به د هغې خلکو رهنما به چې د قیامت په ورځ کوم خلک د قبرونو نه پاسي او دا صحابي پکې خښ دی دا صحابي به مشر دی به د مخکې روانېږي به ورپسې. نو صحابه لوی منقبت یو خو چې نوم علی رضی الله عنه دا به وایي. دویم په بد وي نوم وانلی. په کوم مجلس کې چې صحابه پسې سپکه ویلې کېږي ځان ته ساتئ. کوم خلک چې ورپسې سپکه وي هغې سره تعلق مه ساتئ. او دریم یو 2 رکعاته نفل کله کوئ د ورځې د هغې ثواب نبي علیه السلام او صحابو ته بخیر ښه ځکه د هغې په موږ ډېر لوی احسان. نو دی به مو د الله په دربار کې د قیامت پر شفاعت کوي ځکه چې الله دوی خبری الله خبری. تله د میزان کې 2 رکعاتو ثواب چې ولې کې څه به وایي وایي دا فلانکي د فلانکي زوی د تورنګزو 2 رکعاته نفل کړي دی الله رسوله تا ته هم ثواب را بخلی دی او ستا صحابو ته هم بخلی. الله خبری. نو 2 رکعاته نفل کوئ او د هغې ثواب نبي علیه السلام او صحابو ته بخیر. یا صدقه کوئ ثواب نبی علیه السلام او صحابو ته بخیر. دې کې انشاءالله زموږ د دنیا او د آخر خیر. بله خبره دا ده چې زموږ په دې وطن کې بیا مصیبت جوړ شوی دی خصوصا د دغه اسلام آباد د دې لانجې د وجې. هلته کې دې ظالمانو مسلمانانو سره دومره ظلم وکړه. زه چې کله سوچ کوم زه هم د کربلا یادې تازه کوي. داسې ده که نه ده د کربلا یاد. ځکه کربلا کې ماشومان شهیدان لوږې نار نور او تږې او زنانه پکې شهیدانه شو بې ګناه. او دغه ماشومان او زنانه دا ظلم پې وشو کړ. یو سړی وایي چې په اسلام آباد کې د ګناه اډې بند کړي نو دا ناروا دي. نو یا مساج پکې بند کړي یا مه کوئ نو دا دومره لوی ګناه ده. دا دومره لوی ظلم دی. دا دومره لوی زیاتې دی. او د هغې اثر دقه دی یو ځای بل ځای دماکې او قصې او پیسې او یو ځای څوک مرو مسلمانان مرو بل ځای مرو بل ځای مرو بل ځای مرو. نو د جمعې مبارکه ورځ د زړه د اخلاص نه دعا وکړئ چې الله تعالی زموږ د دې وطن نه دا مصیبتونه او فتنې لري. او زمونږ د امریکې د ایجنټان چې دا د امریکې او د برطانیې او د یهودو کوم ایجنټان دي زمونږ په دې وطن کې
او د هغې ایجنټیکه یو مسلمانانو وینې تویوي پروردګار د دوی امریکې او برطانیې ته ورسوي. الله دې زموږ دا وطن په خیر او په عافیت خلاص کړي. الله دې زموږ د مسلمانانو وینې محفوظې کړي. الله دې زموږ د مسلمانانو جوماتونو حفاظت وکړي. الله دې زموږ د مدرسو حفاظت وکړي. او دا چې کم د مسلمانانو قتل و قتال او جګړې جوړې دي، الله دې زموږ د مسلمانانو حفاظت نصیب کړي. او دا ظالمان چې د امریکې او د برطانیې او د دغه یهود او د عیسایانو هغه سکیمونه او سازشونو لاندې دي او زموږ د وطن کې فتنې جوړوي، خدای دې په ځمکې ډکې کړي. آخر وخت کې دې الله زموږ په خولې دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله.